بسم الله الرحمن الرحیم. اوس چې کومه میاشت چلیږي ته محرم الحرام ویل کېږي. اسلامی تاریخ اسلام دا د کم ځای نه شروع شوی دی. تاریخ اسلامی تاریخ دا د نبی علیه السلام د هجرت نه شروع شوی دی، چې هغې ته چې نبی علیه السلام کوم هجرت کړی د هغې نه د اسلامي تاریخ دا شروع شوی دی. او په اسلامي تاریخ کې د ټول نه چې میاشتو کې کوم لومبۍ میاشت ده هغې ته د هغې نوم محرم الحرام دی. محرم په دې کې دې میاشت کې نبی علیه السلام صحابه چې کوم هغې باندې په مکه کې ډېر ظلمونه او زیاتي شروع شو. نو نبی علیه السلام پسې رالل چې د الله رسوله په موږ باندې خو ډېر ظلم زیاتي کېږي، موږ څه وکړو؟ نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې تاسو لاړ شئ حبشې ته هجرت وکړئ. نو دغه صحابه چې دا 83 زنانه وې او 18 دا سړي وو پکې، دی لاړل هجرت یې وکړ حبشې ته. چې کله مکې کافرانو ته پته ولګېده نو دی ځان سره تحفې تحایف دا یې واغوستل او د هغه ځای د حبشي چې کوم بادشاه او نجاشي د هغه وزیرانو له هغه تحفې تحایف دا یې ورکړل چې دلته زموږ د علاقې نه زموږ رشته دار دا راغلي ډېر کم عقله دي، بېوقوفه دي او دی را تښتېدلي دي، لهذا تاسو موږ ته دې حواله کوي. نو هغې ورته ووایي چې بس صحیح ده، موږ بادشاه سره د دې خبره وکړو، تاسو ته به هغې حواله کړو. بادشاه طرف ته دغه مکې دا مشرکان دی لاړل، نجاشي بادشاه ته وایي چې دلته زموږ نه څه خلک راغلی دی او دا خپل دین یې پرېښودی او یو نوی دین دی اختیار کړی دی او موږ دې پسې راغلي یو چې تاسو موږ ته دې حواله کړئ. نورې تحفې مخفې دا یې وله ورکړل بادشاه له. نجاشي بادشاه ورته وایي چې دغه شانتې خو زه تاسو ته دې حواله کول نه شم تر دې پورې چې زه تحقیق وکړم د هغې نه بعد به زه بیا فیصله کړم. مسلمانان یې راوغوښتل، مسلمانانو په میس کې مشوره وکړله چې موږ دې بادشاه سره به خبره څوک کوي. نو دې ټولو مشوره په جعفر بن ابي طالب په ده باندې وکړه. چې کله دی رالل بادشاه خواته، نو بادشاه ته وایي چې بادشاه ته څنګه په در باندې را دننه کېږي، د بادشاه په دروازه را دننه کېږي. نو دی سجده ونه کړله. یو کس ترې نه تپوس کوي چې تا سجده ولې ونه کړه؟ زموږ خو د بادشاه بېعزتي دا وکړله. ځکه چې دی بادشاه دی کمرې ته څوک را دننه کېږي نو لومبی به هغه سجده کوي، تا سجده ولې ونه کړه؟ وایي موږ ته خپل پیغمبر علیه السلام فرمایلي چې د الله تعالی نه علاوه او بل چاته سجده نه کوي. بیا ورته وایي چې ها تاسو راغلي، ستاسو د پیغمبر داسې صفات دي. نو جعفر بن ابي طالب ورته وایي چې بادشاه زمونږ ته الله تعالی یو رسول را لېږلی دی او هغه منګه د بوتانو د عبادت نه، د نور د عبادت نه، د دین یې منې کړي یو، د دشمنو نه یې منع کړي یو، د زنانو یې منع کړي یو. اوس چې کله موږ په هغه باندې ایمان راړو نو دغې مکې د خلک د رشته دارو زمونږ ټي په موږ باندې ظلم او زیاتېدا شروع کړو. نو د دې وجې نه موږ ته نبي علیه السلام وفرمایل چې تاسو حبشې ته هجرت وکړئ. نو موږ دلته رالو. اوس دې موږ دلته هم نه پرېږدي، دلته موږ پسې رالل. نو نجاشي بادشاه ورته وایي چې ستاسو کوم پیغمبر دی او په هغه باندې کوم کتاب نازل شوی د هغې څه کیسه تاسو ته یاده ده؟ نو هغې ورته وایي چې بلکل یاده ده راته. نبي علیه السلام باندې چې کوم صورت نازل شوی دی، صورت طه، د دې دا لومبني آیاتونه یې ورته ولوستل. نجاشي بادشاه هم په ژړا شو، دا ګیره چې دا په اوښکو باندې لمده شو او په هغه کمره کې چې کوم وزرا کوم خلک ناست وو هغې ټول په ژړا شو. او بیا یې د نجاشي بادشاه ته وویل چې زما دې په خدای باندې قسم وي کوم کلام چې په موسی علیه السلام نازل شوی دا هغه کلام دی
بیا ورته وی زه تاسو سره واپس کولی نه شم ځئ شا ویوځئ. دغه د کافر د مکې کافر د مشرکان دي لاړل او یو کس پکې دا ووایي چې دې سره دې ته به سبا کې خیري دا نجاشي بادشاه داسې غوسه کومه چې دی به د دې دا جړې به کټ کړي. په بله ورځ باندې دی راغی دغه کافر بادشاه ته وایي چې دا دی خو موسی علیه السلام عیسی علیه السلام ته د خدای زوی نه وایي بلکې دی خو ورته بنده وایي چې دا د الله تعالی بنده دی. بیا یې دغه مسلمانان راوتل هغه صحابه یې راوغوښتل هغې نه تپوس کوي چې عیسی علیه السلام په باره کې ستاسو څه عقیده ده؟ نو هغې ورته وایي چې موږ ته کوم پیغمبر راغلی دی او په هغه باندې کوم وحی راغلی نو هغې مطابق زه تا ته جواب در کوم. جواب دا دی چې هغه وایي چې دا د الله تعالی رسول دی او دی چې دا ژوندی دی په د قیامت ته دی نږدې دا به راکوزېږي. عیسی علیه السلام وایي نجاشي بادشاه وایي بلکل دا خبره ده دا صحیح ده. نو بیا دغه کافران دی رسخت شو ذلیل او رسوا شو مکې ته واپس لاړل او مسلمانان د ټولو خلکو چې د مسلمانانو خدمت یې شروع کړو د هغې عزت یې شروع کړو. دا نه بعد چې د مسلمانان په موضوع کې شو.